درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. ډاکټر صاحب مخکې مو یادونه وکړه چې په دغو پیښو کې تر ډیره پورې د ګاونډیانو لاس دی او همداسې ظاهرا هم ډیری خلک هم د اندېښنه لري ډیر دغه پیښې په هغو ولایتونو کې چې له پاکستان سره یعنې نږدې موقعیت لري په دغو ولایتونو کې رامنځته کیږي. څه فکر کوئ چې پاکستان دغه کار د خپل تجارت یا خپل هغه طبي تجارت دپاره قصدن کوي او دلته یې هغه ډلې هغه کسان چې د دوی د ګټو د خوندیتوب دپاره دغه ډول ناوړه افعال ترسره کوي دا به په افغانستان کې د عامو خلکو او په خپله ډاکټرانو په فعالیتونو باندې څومره بد اغېز ولري؟ په کوم هیواد کې چې قانون تر پښو لاندې وي او مالیار د باغ ساتونکی د باغ د اوبو په ورکولو د ښېرازه کېدلو کې ضعیف وي په هغه مملکت باندې بیا چرمخکۍ هم د مار اوازونه وباسي او خاماران او شرمخان هم د شیر یا زمري اوازونه وباسي. ما یې تاسو ته وویل چې دلته دوه عذابه دي. یو په ټوله کې کومه ډرامه او سریال چې د افغانانو د بې عزتۍ دپاره جوړ شوی دی د سولې او د ثبات او د فساد د ختمولو او د امنیت د راوستلو تر عنوان لاندې موږ تاسې ولیدل مواد مخدر ما چېرته لیدلي هم نه وو. په دې اوسني 18 کلنه دوره کې اوسه دوی د 9 میلیونه دعوه کوي او تاسې به لیدلي چې اوس دوی د پارلماني ټاکنو ته خپل صندوقونه ایښي وي چې موږ هم انتخابات کوو او اوس یې د ریاست جمهوري هغې کې هم د پلي محمود خان لاندې او د پلي سوخته لاندې صندوقان ایښي دي چې موږ خپل ځان ته رئیس جمهور هم ټاکو. دا څه دلیل شو؟ ودونه کوي بچي زیږېږي ډزو ټوپک کوي نړیوال درګر ته لګېږي دوی په قوت کار کوي ځکه دا یو مړینه ده بشري ژوندی مړینه هم درته وایي. بله پلوه د افغانستان اصلا مظلوم ولس ته عذاب ورسول دي چې پارنامې ورسوي دا د ده په خاطر چې د افغانستان د مظلوم ولس په تیره هغه ولس چې سیاسي ذکاوت لري هغه څوک چې د خدمت په سر کې قدمه ده هغه ملک او سپینګیری چې حق وي دا 3 کسان اول د ګوتو لاندې نیول شوي دي. که ستا ښه انجینر دی که ښه دی ډاکټر دی که ښه دی جنرال دی چې وطنو ته ګران دي دغه لیباسي جنرالان چې سار کې خورزابیت وي او ماښام بیا د تنظیم په واسطه بیا جنرال ته جوړیږي په 2 روپۍ سر نه ارځي 4 باډیګارډان او ټوپک او موټر ورپسې ګرځي. زه دا جنرالان نه ښیم. زه د وطن هغه بچي چې مکتب یې لوستی فاکولټۍ لوستی مسلکي زده کړې کړي دي د دې هیواد په اصلي غېږه کې راستر شوی د اکسیجن نه استفاده کړې دا ملک بیا په هغوی ګران دی. دا دیسانتي چې د بېدیانه راځي په انګلیسي باندې 14 ټوخي کوي بیا هلته ماته جنرال او وزیر او معین مقرریږي د دې خلکو مینه دمغه انګلیسي د ټوخي سره ده د دوی سره مینه نشته د وطن سره. راځو ستا اندېښنې ته دواړه مافیا په دې کې لاس لري. مخکې ما تا ته ویل زموږ په هیواد کې دا جنګ تصادفي نه دی. جنګ د بهرنیو د مخو ترسره کېدو دپاره دی زموږ د طبي زیرمو د چور او تالان دپاره دی زموږ د ملک نه د نورو د نړۍ د ځمکې د کرې د حاصلولو دپاره دی او زموږ په ګاونډ کې چې کوم موږ سره بریتاور واقع دي که هغه اقتصادي بریتاور دي چې ټیټ ټیټ خطونه لري او که هغه د نور سره او شنه سترګې دي هغوی ته د خپلو بدماشیو په خاطر باندې زموږ د ځمکې او جغرافیا نه څه استفاده کیږي. د دې مظلوم افغانانو نه په نړۍ کې د تجربوي حیواناتو په صفت استفاده وشوله. زما د خاورې نه داسې استفاده چې د مور مهربانه کلمه هم په بم کېښودل شوله او زما د ښېراز او همیشه بهار ننګرهار په سینه کې وچو چې دا په نړۍ کې یو وحشت دی چې د مور د مهربانه کلمه یې داسې وشرمېږي. د خسر په نامه بم هم راځي د زوم په نامه به هم راځي او د مور په نامه راغی. موږ دا وایو چې په کل کې د یو څو مزدوران سپیرې او ناولې څیرې دلته په موږ باندې الله عذاب نازل کړی د سیاسیونو تنظیمي مشرانو د جهاد د سپېڅلي نامه په نامه د چپي او راستي په نامه سره د خپلو ډلو دپاره او نړیوال هم په سیستم کار نه کوي. ما ته سیستم نه رغی چې سیستم جوړ شي ژوندی شي نو حکومتراني قوي کېږي او چې حکومتراني قوي شوله پردي بیا څه کوي ځکه پردي زموږ په ملک سرطان دي دوی زموږ په کلتور زموږ په فرهنګ زموږ په انسانیت او شرافت د موږ سره اشنا نه دي. نو په ده کې دوی څه کړي لاس او سرحدونه یې موږ ته واز کړي د لرې او نږدې توپونه زما په سینه کې لګېږي. خو ډېر واقعات چې موږ ګورو د بادارانو په اشاره دغه سپیرې څیرې چې دلته ناستې دي د مسلمان او صحي کلینیکونه درتړي
پاس په بمونو د قندوز په واقع کې خو موږ نه وایو هغه خو که څوک د جنګ په هغه اړخ کې زه چاته دښمن کلمه نه وایم دا ځکه چې دا جنگ دی د جنگ دواړه اړخونه چې موږ ګورو د دې ډرامې یو برخه ده او دا ډرامه جوړه شوې د افغان د وژلو دپاره د افغان د میرمنې د بې عزتۍ دپاره او د باداران د خوشحالېدل دپاره څوک او د قرآن په کوم ځای کې راغلی دی چې ته یو مسلمان افغان بدون د محکمې د حکم نه ته وژنه او ادامه وه نو موږ دا وایو چې هر هغه څوک افغان مظلوم وژني چې نه دا کرایه لري چې وتښتي چېرته نه په افغانستان کې د کډې کولو توان لري پوستکی یې سوی غوښې یې سوي صرف هډونه او هډوکې پاتې دي او ته نور وژنې زه فکر کوم چې دا به د قرآن د دې آیات به برعکس خبره فمن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فيها الله دې ته اعلان کړی دې ظالمانو نړیوالو قاتلینو ته الله اعلان کړی نن د افغانستان مظلوم ولس ډېر فقیر واقع شوی بچی مري نوزاد مري خور مري ورور مري په سرک څوک د ژوند کولو حق نه راکوي نم رئیس جمهور نم وکیل نم رئیس اجرایه نم وزیر په دې ولس باندې اړه وسو دوی ته خپل جګونه ګران دي خپل بچي په خارج کې دي دلته یې نه راولي تاسو یو رهبر راکېنوئ ته دې پوښتنه وکړه چې ستا بچي اوسه پورې افغانستان لیدلی ستا بچو اوسه پورې زما سره په شبخانه کې کېناستلی دا تنګسۍ او لارې بندۍ لیدلي دا انتحار او انفجار یې لیدلی دا صادراتي د نړۍ ټول صادرات زمونږ په جنگ بدل شوي دا زمونږ د مشرانو د ذکاوت او د سیاست د ذکاوت د کچې ټیټوالی دی الله دې د افغانستان په مظلوم ولس نور رحم وکړي موږ دې الله د دې عذاب نه خلاص کړي داسې څوک دې زمونږ نه الله اولی الامر او اولیا مقرر کړي چې رب ته ګران وي رسولو ته ګران وي د دې هیواد کمکي بچي په خاورو او په خاپړو او په وینو کې لید پیتو ته ګران وي زمونږ ولسونه اوسه پورې د دوی د بدن غوښې مرغان خوري دیوالونه شاهدان دي د قیامت پر ورځ به د افغانستان ځمکه راپاڅېږي او شهیدي به ورکوي چې دلته سیاسیونو د وطن سره جفا کړې د بچو سره جفا کړې نو موږ په کار دا دي چې په یو چا غږ وکړو موږ باندې هېڅ چا موږ طالع ونه کړه نم نړیواله طالع درلودله د بشردوست په نامه د نړۍ د ګوټ ګوټ نه را روان شي خو چې دلته راورسېږي د بغل نه چاړه راوباسي ملالۍ د سوله دوست په نامه باندې یو کس زموږ ریشي په بهر کې وي خو دلته چې ریشي ماته په قومي او مذهبي جنګونو باندې واوړي نو بناءً موږ په ټولو اړخونو باندې غږ کوو چې ډاکټر ستاسې د عزت او ستاسې د صحت یو مصدر دی دته یهود غجر نسوارا دښمن او دوست نشته زمونږ په ډیپلوم کې موږ ته اجازه راکړل شوې ده چې په جنګ کې دوه اړخونه چې یو د بل دښمن دي موږ ته دښمن نه وایو یو د بل دښمن دي که دواړه زخمین شي او ما ته راوړل شي زما ډیپلوم زما قرآن او زما حدیث ما ته اجازه راکړله د انساني صلې رحمۍ د مخې چې دواړه دې وګنډل شي بیا دا کشفي او دا قضایي ارګانونو وظیفه ده چې هر هغه څوک په کوم محکمه باندې چېرته چې څنګه بندي کوي د هغوی کار دی ولې زموږ ډاکټران دي د یو خوا هم نه ځورول کېږي دوی که د شپې ولاړ شي او د جنګ هغه اړخ یې په زوره بوځي بیا زموږ حکومتدارانو پکې پړي اچولي ته تللی وي بېګا دې د طالب یا د فلاني ټپ ټپي او دا دې ګنډلی دی ای زما چارواکیه ته اول د دې ډاکټر د ډیپلوم او د تحلیف یا قسم نه ځان خبر کا کله چې دا فارغېږي او د هایپوکرات قسم خوري د الله په کلام لاس ږدي او وایي چې دغه سړي ویلي دي چې ما ته 200 دښمن یو دی نو ته ولې بیا ربړې خو دا قسم نه تیر کړه ته چې څوک ډاکټر فارغې هغه د هایپوکرات د قسم نه تیر کا ورته وایي چې دا قسم مه کوه په خدای قسم مه خوره په قرآن مه خوره او زما چاپلوس او غلام ګرځه او همدارنګه په هغوی باندې هم غږ کوو چې څوک په دې جغرافیه کې اوسېږي په موږ خو دا جغرافیه د جهنم یوه کنده ګرځېدلې کوم سر ته چې منډه واخلو هلته عذاب دی نو ولې ته موږ په عذاب یې همدغه ټولو مشکلاتو ستونزو ته همدغه ټولو دردونو ته په پام ښایي د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه ګاونډیان زموږ هم دا وغواړي چې دلته د هغوی هغه پوډر چې د دوا په نوم باندې را روان دي افغانستان ته هغه دلته استعمال شي او د افغانستان د خلکو درملنه داسې ډول باندې وشي چې هغه په زهر ورته بدله شي او په تدریجي ډول دوی مړه شي لکه مخکې چې تاسو یادونه په خپلو خبرو کې وکړه ښایي هغسې ډاکټران دوی په خپل منځ کې ولري هغسې خلک په دې ډله کې هم وي چې له امنیتي ځواکونو سره یا له هغه کسانو سره چې وسلوال مخالفین ځانونه معرفي کوي له هغو سره همغږي وي د دوی د هغه لابراتوارونو د هغو فابریکو د چلیدو دپاره دلته کار کوي او په ضمن کې هغه ډاکټران بیا د دوی د دغو غیر قانوني او غیر مسلکي کارکړنو قرباني شي چې هغوی واقعا د ستاسو په وینا باندې وطن ورته ګران ده ولس ورته ګران ده او بچیان د دې هیواد ورته ګران دي او هغه صادقانه دلته خدمت کوي هغه هم د داسې خلکو قرباني شي ولې نه ګوري
داسې که ډېر سړی اختصاصي او د برنامې وختي د هېوادوال دې په دې باندې پوه شي. ما د عامې روغتیا پخواني وزیر چې فاطمي نومېده نوم یې مخلم د یو کمپنۍ سره موږ په شخړه شولو چې ته ولې داسې دا کار کوې او یا د یو چا سره په دې باندې شخړه شولو چې موږ خو د اوسني سیات عامې د کموني اولیا خواته روان کړي یو ځکه چې موږ د نجیب په وخت کې موږ د امین په وخت کې موږ د داود خان په وخت کې کارډیک سرجري کوله واز صدر مخلاصولو نیورو سرجري هم کوله موږ د شعاع تداوي درلودله. نن په افغانستان کې د 48 ملکونو پر راتګ سره موږ ګدایګر د صحت یو څومره چې دې سکتور ته خدمت وشو موږ په افغانستان کې خپل دا ټول وطنوال په دې پیش موږ د یو ویروس د تثبیت دپاره موږ یو ډکې میتیزې هم په افغانستان کې معاینه کولی نه شو ګاونډیانو ته لیږو. دا فقارت چا راوړو دا د ماموریت ضعف چا وکړو دا افغانستان د فساد ته په اول نمرګۍ چا بوتو دا یوه ستاره موږ چا واخیستله دا ځوان زلمیه د تا نه به جنګ ځوان وي خو د ما نه زوړ نه دی دا جنګ زما نه ځوان دی د تا نه به زوړ وي. نو بناء دا چا وکړو دا همدغه مامورینو وکړو د دوی ماموریت د وطن په خیر نه و. د عامې روغتیا وزیر په یوه زده چې راپاڅېږي او په افغانستان کې داسې یو سټنډرډ شفخانه جوړه کړي چې زما مریض بهر ته لاړ نه شي زما کارډیک سرجري دلته وشي. داسې باور وکړئ د شیخ زاید په نوم باندې یو نوې شفخانه جوړه شوله چې هغه هم بل چا کومه کړی او فورا ورته دسیسه جوړه شوله او د یو تاجر چې هغه دته په میډیا کې هغه کپ ورکړی دی دا هغه تاجر و چې زما وزیر اکبر خان او خس او شیخ زاید یې پې خرڅ کړ. رئیس جمهور ما خپله ترې پوښتنه کړې مستقیما زه د شاهد یم د فعلي وزیر راته ویل چې دا رئیس جمهور په تیاره کې کېنه او دا دی ونازوه. رئیس جمهور راته ویلي ته په صحت برخه کې زما رئیس جمهور وزیر دی ځکه زما رئیس جمهور د صحت د برخې نه څه خبر دی خو ته یې نماینده ټاکلی تا به د وزیر ته قناعت ورکړی وی چې ځمکه زیاته ده او دا تاجر دی په نوې ټکنالوژۍ په مودرنو شکل په نوې نقشه باندې تعمیر جوړ کړي خدمت دې وکړي. زما د وزیر اکبر خان برحاله لاس دې نه قطع کوي چې هلته یو مظلوم چې پروت دی په بستر اوې افغانۍ د یو مظلوم په جیب کې نشته او ته د یوې شپې ته 1,000 روپۍ فیس اخلي او زما د وزیر اکبر خان اډوکې خرڅې نو پس ستا ماموریت ډېر ضعیفه دی چې ته رئیس جمهور ته په صحت کې جواب ورکولی نه شي. د دې ملک معافیه مې ته دغه سرحده پورې ویلي روغ وزیر اکبر خان دی چې په ټول افغانستان کې د اورتوپیدي مرکز دی دا یې درته اخیستی او دړې وړې کول همدا ډاکټران باهمته بچي راجم شولو د خپل ولس نه دفاع وکړله او په کلکه به تاسې لیدلي او ستاسې رسنۍ هم په کلکه باندې دا خبره خلکو ته ورسوله چې موږ د وزیر اکبر خان هډوکي نه خرڅوو ځمکې ډېرې دي خلک یې غصب کوي غاصبین یې نیسي ور دې کړ شي. زه د تیر وزیر یوه خبره کوم د فاطمي د کارډیک سرجري د یو شفخانې نه ماته یو کس چې هلته ما خپله مریض درلودلو په ګاونډي ملکونو کې وویل چې موږ تنها وزیر ته د دې باج ورکوو چې دا په افغانستان کې د زړه عملیات او شفخانې ته اجازه ورنکړي تر څو زموږ تجارت کم نه شي. نو چې ستا وزیر ستا د دې هیواد د صحت مصدر دومره خپلو هیوادوالو سره مینه ونه لري او خاین اوسیږي نو ته به څنګه ترقي وکړې. دا مې یو مثال ته درکړو ټول مثال همدغه مثال سره په هغه باندې ډاکټر صاحب داسې ډېر مثالونه موږ سره هم یعنې شته عامو خلکو سره هم دا اندېښنه شته. ډېری وختونه زه په خپل ورسره مخ شوی یم کله چې یو ناروغ یا د زړه ناروغي ولري یا نور ناروغان وي مثلا ډېری داسې روغتونونه دي چې هغلته ډاکټر وایي زه امکانات نه لرم یا دا ده یا هغه ده زه به تا ته یو خط درکړم یا هندوستان ته لاړ شي یا پاکستان ته لاړ شي هغلته مشخص هغه روغتون ورته ښیي چې دلته لاړ شه او په دې کې داسې هم شته چې دوی مستقیم سره شریک دي هلته چې لاړ شي مخکې تر دې چې ستا تداوي وشي هغه پرزه چې ورته کېدي وایي ستا 3 لکه یا 2 لکه روپۍ لګېږي. بالکل زه ستا دا خبره منم. زمونږ دا ولسونه دي په دې پیش چې دا ټول د یو سیستم پورې تعلق لري. هر ډاکټر چې دغسې ناروا کوي او د خپل افغان سرمایه او بچي بهر ته لیږي مسؤل دا زمونږ حکومتداران دي د صحت ځکه دې حکومتدارانو په داخل کې سیستم جوړ نه کړه. زمونږ د قلبي سوریو زه برحاله او مسلکي ډاکټر یم د اندرا ګاندي د روغتون مشر استاذ یم هلته کار کړم ټول ژوند مې د هیوادوالو په خدمت کې تیر کړی. زه په خپله ډېر ځورول کېږم چې د اندرا ګاندي په پټه پایو د زینو او دروازو کې زموږ ماشومان د وړوکي قلبي سوري نه سا ورکوي او یا د سرې میاشتې په قطار کې ناست دي چې موږ د هند ته او یو بل ځای ته ولیږل شي. دا ډېره وړوکې ټکنالوژي موږ دونه ښایسته قدر لرو
زه یې نومونه صرف اخلم 10 ډاکټر صاحبان د زړه چې پخوا یې عملیاتونه کړي اوس یو کارډیک منیټور او دې وزارت صحت عامې ته دا جرأت او ساه ایستله چې ته به دا کار نه کوې کارډیک منیټور نه لري ته به نه ورنږدې کېږي دوی ورته بستر هوار نه کړه د 48 ملکونو په موجودیت کې دوی دلته موږ ته یو مسلکي او د ټریننګ یا د تربیې سنټر جوړ نه کړو چې نوې ټکنالوژي موږ ته راشي او دا یو ریفریشر غواړي 10 ورځو کې زموږ یو ډاکټر په دې اوسنۍ ټکنالوژي د قلب اشنا کېږي دوی موقع ورته مساعده نه کړه دا خدمت یې د ولسو نه کړه دا د دې هېواد د خلکو قرضداري دي ډېر زره بستره قرضداره دی او همدارنګه د خدماتو او چې کله لږ زر راټکېږي بیا د عامې روغتیا وزارت معین ته رئیس ته او دوی ته بهر میلمستیاګانې کېږي او هلته ورته کفونه ورکول کېږي چې پام کوه دغه شبخانه دې په پښو ودرېدله دا هم د پښو نه وارته وه لله الحمد د افغانستان متین بچي راپاڅېدل هغه شبخانه کې د ظاهرشاه په رسولي په نوم باندې د مجددي په نوم باندې تکړه هلکانو کله چې دغه شبخانې ته مکتوب ورکړه چې شبخانه تخلیه کوي او افغانان پرېږدي چې په دې سړکونو بیا ګرځي نو هغه غریبانانو ته یې کډه وکړه څوک وستلي دي سنا او بل او بل ته راځو دته چې که چېرته زموږ بیا هم دا وایو که زموږ مشران چې په چوکیو ناست دي او د دوی پام او نظر صرف د خپلو بچو ګېړو ته او خپلو جوبونو ته وي نو هېڅکله موږ د عزت خاوندان کېږو نه هغه وخت به موږ د عزت خاوندان شو چې دوی خپل ماموریت د ولس په خیر کې کړي د صحت عامې والا راپاڅېږي او وجدانا وایي چې د په کابل کې 15,000 نفوس اوسېده او دغه شبخانې ورته ولله جوړې شوي دي د کمونیاولیا نه موږ په کته ولاړلو اوس چې 8 میلیونه نفوس کوي ستا چهاراسیه کې شبخانه راوښیوه سروبي کې دې راوښایه پلچرخي کې دې راوښایه تا به یې د نفوس د زیاتوالي سره په 4 دروازو د افغانستان کې د 12 پرنسیبونو داخله جراحي اعصاب ارتوپیدي سترګه مثلا نسایي ولادي اطفال د اطفالو جراحي او ګوشګلو او پسې جلدي او بل دغه رشتو کې دي شبخانې جوړې کړې وې تر څو د افغانستان خلکو ته مصدر چې کینی کانفرنس دی او د ریاست دی ریاستونو نمونه جوړ کړي دي فقط پیسې اخلي د ډونر نه پیسې اخلي د پی پی په نام رئیس د سی سی په نام رئیس نه موږ پیژنو د سانتي راغلي دي کمپیوټره کې شاته پراته دي په انګلیسي باندې ټوخي کوي په ډالر سجدي کوي او څه شو د صحت عامې او څه شو د داخلي او څه شو د وزارت دفاع موږ دا وایو چې دا ملک په دغه شان نه جوړیږي دا د ماشومانو په لوبو نه جوړیږي زه د اطفال متخصص یم بلې ملامتي تر ډیره پورې چارواکو ته راغله یعنې د ټولو ستونزو عامل لوړپوړي چارواکي دي د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه ده چې په میلیونونو ډالر مرستې وشوي میلیاردونه ډالر مرستې وشوي ولې ځای نه ده نیولی ولې د هغو پوښتنه نه کېږي له دې سره اوس د خپرونې وخت کم د ډاکټر صاحب په لنډو کې دا ووایي چې ولس ته څه کول پکار دي ولس د روغتیایي مرکزونو د خوندیتوب دغه راز د روغتیایي کارکوونکو د خوندیتوب په برخه کې ولس ته څه ډول اقدام پکار دی دوی څه وکړي تر څو هغه کسان چې زموږ د کدرونو د فرار هڅه کوي د هغو د امنیت ساتلو لپاره دوی څه اقدام کولی شي دا یو نقصه پکار ده د ټول هیواد لپاره یو نړیواله نقصه ده یو حکومتي نقصه ده او یو ولسي نقصه ده نړیواله نقصه دا چې نړیوال په اجنډا کې د شیطانت د صادرولو په عوض د باروتو د صادرولو په عوض باندې او زما ملک ته د تورتم او د جنگ د تورې کلمې په عوض باندې په خپل اجنډا کې د رحمت ټکنالوژي مدرنتیا او د پیشرفت اجنډا واچي دا ډیره مهمه ده هر څوک چې په هر سکتور کې کار کوي د خپل اجنډا د نړۍ په اوربیټال کې د افغانستان د خلکو لپاره لږ یو چوړي راکته کی د ظلم نه دی مظلومیت ته راوړي دویم هغه چارواکي چې دلته زموږ ناست دي او د افغانستان د ولس د پیسو او چوکۍ نه استفادې کوي په دوی باندې دی ولس حق دی چې په متانت باندې کار ته ودرېږي او کې نشي کولی او څوک یې ربړی بیا د جرأت اخلاقي پیدا کوي ورته ودرېږي چې دا خلک ما دې کار ته نه پرېږدي یا مې جب نه پرېږدي یا مې شیطان نه پرېږدي ان نفسي شیطان نو راپاتې څیږي او دغه جرأت دې وکړي دریم ولس ته پکار دا دي چې اوسنی حالت ستاسې په خیر باندې نه دی ستاسې چوپتیا ستاسې په خیر نه ده ستاسې کور ته څوک په خپله بدون د چغو نه خدمات نه راوړي راپاڅېږي په هر سکتور کې چې نیمګړتیاوې لرئ د خپل چارواکي د ګریوان نه راونیسئ که وزیر د صحت عامې دی که د داخلي دی چې په 18 تاریخ د سمبولي وزیر د داخلي ستا په پاخه سړک باندې یو ورکوټي ماشوم ته ویلی نشي ته امنیت ونیسه ته لرې که ټوپک د لاس نه او بیا دې وزیر ته د ملت زه معاش ورکومه راپاتې سېږي مړ ولسه
ته چې د دې په تمې چې دا مشران به تعالی خیر راوړي زه درته اوس نه اعلان کوم دې مشرانو کې د خپل کورنۍ دپاره خیر شته خو ستا دپاره خیر نشته راپاڅه ژوندی شه او دا چارواکي د ګریوان نه راونیسه او خپل حق دې وغواړه چې چارواکي زه خو وریجې تکرمه غنم د تکرمه دا ته چې ډوډۍ خورې دا غنم او وریجې خو ما تکرلي زه دهقان یم خو زما امنیت په تا باندې دی ته خو په خپله ما بېننګه کې د پاس اسمان نه مې توپونو باندې ولې اواز ویستلی نه شي شفاخانه مې بمبارېږي خو د عامې روغتیا وزیر اواز وی نیسته ډاکټر په جلال آباد کې مړ کېږي د عامې روغتیا وزیر اواز ونه کړه ډاکټران تهدیدېږي خو د عامې روغتیا وزیر اواز نه کوي او همدارنګه بې امنیتي تر سپېمو راورسېله خو داخلي وزیر مغه یو چارک ډوډۍ خوري دا چارواکي نور د دې هیوادوالو او د دې وطن په مینه کې بوخت نه بلکې په خپلو تنظیمي او خپلو نفساني او خپلو بادارانو په ګټو کې بوختي راپاتېڅېږي او دې چارواکو ته دې په کلکه لاس ورواچوي خپل حق دې کور متن ډاکټر صاحب چې په بحث کې مو راسره برخه واخیسته او د دغه موضوع په تړاو مو واضح او پراخه او روښانه بحث درلوده ډېره زیاته مننه کوم له حضور نه مو درنو لیدونکو له تاسو هم مننه کوم چې د خپرونې تر دې شیبو راسره وئ تر بیا چې ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم په لویه بخښونکي خدای مسپارم